नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई, बुखारी शरीफ की हदीस थे, बाबु कैफ फुरिदतिस सलात फिल असरा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाई, फुरिजा अन सक़्फ़ि बैती व अना बिमक्कता फनज़ल जिब्रील अलैहिस्सलाम। ज़मा द कूर दा छत छु नु दा ऊंचा उदर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम रागे। जिब्रील अलैहिस्सलाम रागे और बिया तफसीर रूहुल बयान लिखी दगा सूरत असरा की कि वमअ कुल्लि वाहिदिन 70,000 मलकिन व अयक़ज़हु जिब्रील बिजनाहिही। जिब्रील अलैहिस्सलाम वर्सरे इसराफील अलैहिस्सलाम वर्सरे मीकाईल अलैहिस्सलाम द हर यौ मुक़र्रबु फरिश्तों सरा औया ज़र फरिश्तों लखकरू औया ज़र द जिब्रील अलैहिस्सलाम सरा औया ज़र द इसराफील अलैहिस्सलाम सरा औया ज़र द मीकाईल अलैहिस्सलाम सरा दा द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्तक़बाल द पार राग़ल। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज ते गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाई, ज़मा दा वज़न के खुदे पाक द कापूर और मश्क और अंबर खुशबुयानी लगोली खो मा ता पता न हो چې دا به ولي وای د معراج په شپه چې ما ته خدای پاک وی چې په خپل وزر باندې زما محبوبیت ده ما ته اله پته ولګېده چې دا خوشبويي د څه لپاره ده ما په دې وزر کې خدای پاک دا خوشبويي ولې پیدا کړې ده. وایقظه جبرائیل بجناحه جبرائیل علیه السلام په خپل وزر مبارک باندې نبی علیه السلام راويخ او بیا د هغه ځای نه فتح الباری شرح صحیح البخاری باب المعراج کی ذکر کئی کہ ان جبریل اتاو فاخرجه الى المسجد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ام هانی د کور نه روان کو او مسجد حرام ته راوس حتیم شریف ته راوس حالت دو رکعات منځ د هغه ځای نه بیا حالت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی بخاری شریف کی حدیث ته باب ذکر الملائکہ مالک بن سعادہ حدیث راوی دی چې د نبی علیہ السلام دا سینه مبارکه د دې حلقوم نواخله د دې ناپه پورې نو مبارک پورې دومره وسیرلی شو. د نبی علیہ السلام زړه مبارکې بهر ته راویست. نبی علیہ السلام فرمایي زه وینم زما مخامخ ثم اوتیت بطست من ذهب مملوءة من الایمان. بیا د سرو زرو یو لوښی راوړی شو د ایمان نه ډک لوښی زما زړه چې کوم دی نو هغې راوویسته فغسل قلبي زما زړه د ابي زمزم په اوبو باندې غسل وکړ او مجموع الزوائد کې لیکي چې بلا دم ولا وجع. نبی علیہ السلام فرمایي ما ته دغه شان کاته زما دا سینه داسې سیر کړی شوه زړه مبارک ترې راوویستله او زمزم په اوبو باندې ووینځو خو ما ته هېڅ قسمه نه وینه راغلې وه او نه څه درد محسوس شوی. د نبي علیہ السلام شق صدر وشو د ایمان او د حکمت ته د نبي علیہ السلام زړه ډک کړ. بیا بورا خدای پاک را لېږلی دا ډېر زیات یو انتهایي تیز رفتاره سورلي ده انتهایي تیز رفتاره په نن زمانه کې په دې جدید ټکنالوژي کې هم د هغې د رفتار اندازه څوک نشي لګولی. که ډېر زیات تیز قسمه یو ټکنالوژي جوړه شي خو د بوراق د رفتار ته نه رسي د هغې تیزوالي ته نه رسي هېڅ چېرته نشي رسېدی. دا داسې یو تیز رفتاره بوراق راغی. ترمذی شریف کې حدیث سے انس بن مالک رضی الله تعالی مبارک فرمایي وایي چې کله بوراق راوستلی شو جبرائیل علیه السلام بوراق ونیو ځینې ونیو نبی علیه السلام پې کېناست وایي هغه بوراق د خوشحالۍ نه اوچت شو ولګېد چې دا عظیمه موقع ماته میلاو شوه هغه د خوشحالۍ نه اوچت شو. جبرائیل علیه السلام هغه بوراق چې د نبی علیه السلام نه ښایسته سورلي او ښایسته شخصیت د اوسه پورې پتا باندې بل څوک نه دی سور شوی. ګورې په آرام باندې شه نو بوراق بیا په آرام باندې شو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسجد حرام نه روان شو مسجد اقصی ته ځي په لاره باندې څه واقعې مخې ته راغلي او صحیح مسلم کې حدیث مبارکه دی باب فضائل موسی کې د موسی علیه السلام په فضایلو کې نبی علیہ السلام فرمائی مررت علی موسی لیلۃ اسری بی زه په لاره تلم د موسی علیه السلام قبر مې ولیدو عند کثیب الاحمر یو سره غونډۍ وه د خاورو د هغې سره د موسی علیه السلام روضه ده هغه مې ولیده او چې ومې لیده وهو قائم یصلي فی قبره
موسی علیہ السلام په خپل قبر کې ولاړو خدای پاک ته په عبادت باندې مونږ نو انبیاء کرام په خپل قبرونو کې ژوند دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل مشاهده وکړه حدیث بیان کړ صحیح مسلم کې دا حدیث موجود دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې ولاړو عبادت کوو د خدای پاک مونږ کوو او بیا پکې لا خلکو بعضی تفسیر کړي نور فقهای کرام علماء کرام محدثینو چې نبی چې موسی علیہ السلام د نبی علیہ السلام د استقبال د لپاره ولاړو او د یصلی په معنی د درود باندې دی چې موسی علیہ السلام په خپل قبر کې ولاړو نبی علیہ السلام را روانو په هغه باندې درود نبی علیہ السلام فرمایي فلار روانو ما یو طرف نه आवाज راغی اے محمد صلی الله علیه وسلم ما आवाज ورنکړه درې پیری आवाज وکړو ما سره دې طرف ته توجه ورنکړه ګس طرف نه आवाज راغی چې دې طرف ته سیکا درې پیری आवाज شو ما ته پوښتنه کو مخې ته یو خزر اعلی هغه ته आवाज وکړو ولیکن ما هغه طرف ته توجه ورنکړه چې کله مسجد اقصی ته ورسېده جبرائیل السلام ته فرمایي چې په لار باندې داسې عمل را سره وشو نبی رسول الله والسلام ته جبرائیل امین عرض کوي اے د الله محبوبه کدی خې طرف دې کس ته جواب ورکړی وي دا يهودي انسانو ستا امت په ټول يهوديان شي که ګس طرف ورته دې आवाज کړی وي جواب دې ورکړی وي نو دا نصراني او ستا ټول امت په نصراني شي او کله دې خزي طرف ته ودرېدل وي ستا ټول امت په دنیا پسې ورپسې شي بیا نبی رسول الله والسلام ته ګورو خراوړې شو په یو کې شراب او په یو کې پيو شاوده نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه شاوده راوغه شراب پرې خو جبرائیل امین ته فرمایي چې تاسو په فطرت باندې عمل وکړئ دا خدای پاک یو لوی حکمت درکړی دی یو لوی علم در خدای پاک درکړی دی بیت المقدس ته چې ورسېد سنن نسائی کې حدیث مبارکه دی ثم دخلت بیت المقدس بیت المقدس ته چې داخل شو فجمع لي الانبیاء اللہ جل جلالہ 1,24,000 انبیاء کرام بیت المقدس ته اول جمع کړي د نبی رسول الله والسلام لپاره چې نبی رسول الله والسلام بیت المقدس ته لاړ نو فقدمني جبرائیل حتى امنتهم جبرائیل علیہ السلام ما ته وی چې محبوب علیہ السلام مخکې شه د دې ټولو لپاره امام جوړ شو 1,24,000 انبیاء کرام مست ودرېدو نبی علیہ السلام مخې ته ودرېدو هغه ټولو دپاره 2 رکعاته لمونځ کو نبی علیہ السلام ته امام الانبیاء خطاب ورکړ نبی علیہ السلام د ټولو انبیاء کرامو امام دی 1,24,000 انبیاء کرام هغه شاته ولاړ دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته ولاړ بیا هر یو پیغمبر چې کوم دی نو هغه خطبه ولوستله د مانځه وروسته خپل انعام بیان کو آدم علیہ السلام خطبه ولوسته خدای پاک ما باندې دا فضیلت کړی دا فضیلت ابراهیم علیہ السلام نوح علیہ السلام عیسی علیہ السلام او هر یو پیغمبر موسی علیہ السلام نبی رسول الله والسلام په اخره کې پاسې دو خطبه بیان کړه خپل فضیلت او انعام بیان کړه ابراهیم علیہ السلام پاسې دو اعلان کړي و اے انبیاء کرامو په مونږ ټولو کې زیات مرتبه او فضیلت خدای پاک دې پیغمبر نور کړی محمد رسول الله والسلام ټول انبیاء کرامو ته خدای پاک د نبی رسول الله والسلام عظمت او خودلو چې دا د آخري زمانه پیغمبر دا په ټولو کې افضل دی دا افضل الرسل دی دا امام الانبیاء دی دا عام نبی نه دی دا عام پیغمبر نه دی ابراهیم علیہ السلام د نبی رسول الله والسلام نیکه مبارک هغه اعلان وکړ چې د ټولو نه افضل پیغمبر دی بهترین پیغمبر دی دا غي وروسته بیا بل بوراق راوستل شو نبی علیہ السلام په یو کاڼی دی په دې فلسطین کې بیت المقدس کې هلته په هغې باندې خپه مبارکه کېښوده او بوراق ته وختو او بوراق ته وي چې ځه هغه ګټه مو سره اوچته شو هغه ګټې ته پته وه چې زما باندې د عام انسان خپه نه ده لګېدلې د محبوب کریم صلی الله علیه وسلم خپه مبارکه لګېدلې ده هغه مو سره اوچته شوه نبی علیه السلام ته فرمایي قوم ودرېږه ته مه ځه د نبی علیه السلام د حکم داسې تابعداري وه چې هغه ګټه واپس مکې ته کوزه نه شوم په قضیه باندې ودرېږه نبی علیه السلام ویلي چې ودرېږه دا تمام کائنات خدای پاک ساکن کړه په دغه ټیم کې ټولې ودرول او نبی علیه السلام یې بره معراج ته بوت هغه ګټه اوس هم هغې ته حجر معلق وایي هغه د ځمکې نه چې کوم دی نو اوچته ولاړ په بره باندې خاته شروع په لنډو مختصره د مې ډېره اوږده واقعه ده
نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې برا اسمان تر جبرائیل امین دروازه ټکي وای څوک وای جبرائیل امین وای څوک دې سره وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم وای دته اجازه شوه دې خدای پاک را بللې نبی رسول الله والسلام هغه تعظیم خټول پرشتو ته یا د خپل نه دراغله خدای پاک ځان ته غواړي خدای پاک را بللې موسی علیہ السلام په پیتور تتلو هلته و سره خدای پاک معراج خدای پاک و سره کلام کو نور انبیاء کرامو د پر خپل زینو او د نبی رسول الله والسلام د معراج د پاره راز د پاره خدای پاک په خپل جبرائیل امین او سره د درو پرشتو نور مقرب او میکائیل او اسرافیل او د هر یو سره 70000 پرشتي د دې ټول په دې مجمع کې په دې لخر کې نبی رسول الله والسلام معراج ته روان په هر یو اسمان کې د هر یو پیغمبر سره ملاقات وشو سدرۃ المنتهى ته ورسېد بیت المعمور ته دا د پرشتو کعبه ده بیت المعمور حضرت عائشہ به فرمایي خصائص کبرا کې امام جلال الدین سیوطی رحم الله دا ذکر کړی حضرت عائشہ به فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لما اسري به الى السماء وای چې کله زبر اسمان ته بیت المعمور ته لاړم اذن جبرائیل جبرائیل صلوات و سلام اذان وکړ فظننت الملائکه انه يصلي بهم ټول ملائکو دا ګمان وکړ چې وسبا جبرائیل سلام اذان وکړ وسبا ما هغه مخکې شمو ټول لبا دا موږ ټول لبا جمع راکړي و چې جبرائیل سلام اذان نه فارغ شو راغی فقدمني زي مخکې کړم چې محبوبه کریمه ته مخکې شه زي مخکې کړم فصليت بالملائکه نو بیا به ټول ملائکو د پاره منظم وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بیت المقدس کې امام الانبیاء شو په بیت المعمور کې امام الملائکه شو د اسمان چې څومره ملائکه دي په کروڑو باندې د حد نه غزيات دي هغه ټول ملائکه رالو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سروست ودرېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته امامت ورکړ تفسیر روح البیان لیکي علامہ اسماعیل حقی رحمه الله او علامہ نظام الدین نشاپوری تفسیر نشاپوری کې دا ذکر کړی چې سدرۃ المنتهى ته ورسېدو دا د جبرئیل علیہ السلام مقام دی په دغه ځای کې دغه ځای نه یو بل براق راوستل شو هغې ته رفرف ویلی شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغې باندې کېناست او بره سیر و سیاحت شروع شو سفر شروع شو په بره باندې جبرائیل علیہ السلام ودرېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تپوس کې ولې ودرېدې سدرۃ المنتهى پورې زما سره ملګری په بره م راځه وایي نه محبوبه نور زما مقام نشته بره زما مرتبه د دغه ځای پورې ده بس لو دنوت انملة لاحترقت وایي بره دومره نورانیت دی دومره فرشتې ګوره ټول نوراني مخلوق دی او د خدای پاک نور وایي دومره زیات دی بره وای که زه د خپل د دې مقام نه سدرۃ المنتهى نه یو لوک برابر د یوې ګوتې برابر بره شومه زما ټول پرونه به سوي د ډېر نورانیت د وجې نه زه به څه یم زه بره نور نه شم تللی زما دا آخري مقام دی بره محبوبه ستا مقام دی فرقوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر دی نور نه دی نورانی مخلوق هم لاندې پاتې شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور علی نور دی یوازې نور نه نور علی نور سدرۃ المنتهى نن په بره باندې روان شو بره د خدای پاک سره د راز و نیاز خبرې جوړې شو قرب خاص ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى خدای پاک په توې رانږدې شه نور م رانږدې شه ثم دنا فتدلى ښه رانږدې شه فكان قاب قوسين او ادنى د نبي علیہ الصلوۃ والسلام او د الله جل جلاله په مابین کې لږه فاصله پاتې شو په اندازه د دوو غشو باندې د دوو هغه کومه لینده چې ورته ویلی شي قوس پخوانی چې کوم غشې لینده نو د هغې برابر لکه د هغې د یو سر او د بل سر دومره مسافت پاتې شو او دا دومره مسافت ځکه پاتې شو چې د خالق او د مخلوق امتیاز راشي الله جل جلاله هغه ذات دی چې هغه د مخلوق سره مست نه دی ټچ ورسره نه دی د مخلوق نه هغه خالق دی هغه قدیم دی مخلوق حادث دی هغه چې کوم دی نو ابدي دی ازلي دی مخلوق ابدي ازلي نه دی کان الله ولم یکن معه شیء خدای پاک اوس نه او هر څه به خدای پاک به نو ځکه ورسره ټک نشي نور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو سترګو مبارکو باندې د زړه په سترګو هم د سر مبارک په سترګو باندې هم د خدای پاک دیدار و دې کې خلک اختلاف کوي نه وایي نبی علیه السلام صرف د زړه په سترګو باندې لیدلی نه قرآن کې خدای پاک فرمایي ما زاغ البصر وما طغى ما كذب الفؤاد وما رأى وایي د نبی علیه السلام سترګې مبارکې بل طرف ته ګډېږي شو دا عدم زیغ چې راغی که نه کوږوالی نه
دا په دې سترګو باندې وکړو، صرف سترګو باندې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خدای پاک دیدار وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ترمذی شریف کې حدیث دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي رأیت ربی فی احسن صورت، الله جل جلاله په ښایسته صورت کې ولیدو. وی خدای پاک را تپوس کوي چې فیما یختصم الملأ الاعلی، د ملأ الاعلی فرشتو ته وګوره په څه کې لګیانې جنګ جګړې کوي، خبرې کوي د یو بل سره. وی ما ورته وویل چې ما ته هېڅ پته نشته. وی وضع کفه بین کتفیا، خدای پاک خپل داسې قدرت خپل لاس زما د ولو په منځ کې کېښود. فوجدت برد انامله فی صدیه، ما په زړه کې په سینه کې د خدای پاک د دغه ټچ کولو یعنې د دغه وضع سره، وضع د کف سره ما د هغې یخوالی محسوس کړو. نو بیا نبي علیه الصلوۃ والسلام فرمایي وایي فتجلى لي كل شيء وعرفته، وایي د دې نه وروستو په دې اسمانونو کې په دې ځمکو کې یوه انچه ځای داسې نه و چې هغه ما ته ښکاره نه شو. هر څه ما ته ښکاره شو، هر څه ما وپېژنده او په هر څه باندې زه عالم شوم. کل شیء په هر څیز باندې. ترمذي شریف کې حدیث د ځانه به په یو څیز کې قید نه لګي. نبی علیه الصلوۃ والسلام داسې نه ویلي چې په بعضې څیزونو پوه شم په بعضې پوه نه شم. نه، فرمایي په دې ځمکه اسمانونو کې په هر څه کې اول راته پته نه وه، خو چې خدای پاک راته راکړه علم، نو بیا په هر شي باندې مې ولیده او په هر شي باندې خدای پاک علم هم راکړو، پوه هم کړو. هر شی مې وپېژنده، هر یو څیز مې وپېژنده. بیا خاص خبرې شروع شو. فاوحى الى عبده ما اوحى، خدای پاک وحی وکړه هغه چې کوم خدای پاک وحی کول خپل بنده ته. ما کذب الفؤاد وما رأى فکلمه ربه عند ذلك. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه ځای کې د خپل رب سره خبرې کولې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي ویا اله العالمین اتخذت ابراهیم خلیلا، ابراهیم علیہ السلام دی خلیل ګرځولې دی. واتیته ملکا عظیما، ملکا عظیما، تا ته لویه بادشاهي ورکړې ده. داود علیہ الصلوۃ والسلام نے هغه له لویه بادشاهي ورکړې ده. دا غرونه دا د هغه دپاره مسخر کړي وو، اوسپنه دې د هغه دپاره مسخر کړې وه. موسی علیہ الصلوۃ والسلام دی کلام الله هغه سره دې خبرې کړې دي. وکلمت موسی تکلیما، او عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ته علم ورکړی دی په تورات او په انجیل باندې. ویبرئ الاکمه والابرص، هغه به ړانده برابرې، هغه به مړه چې دی نو هغه به ژوندي کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خدای پاک فرمایي چې ته مه خفه کېږه. وارسلتک الی الناس کافة بشیرا ونذیرا، نور انبیاء کرام ما د لږ لږ کسانو دپاره لېږلي، محبوبه ته ما د ټولې دنیا دپاره پیغمبر لېږلی. بشیرا زیری ورکوونکی، چا له به جنت ورکې، چا ته به چې ته جهنمي، چا خپل ګوستا خپل بدبخته به د جهنم ورکې، او خپل تابعدار خپل فرمانبردار ته به جنت ورکې. د جنت دپاره مې ته جوړ کړې، ته مې قاسم جوړ کړې، تقسیمونکی جوړ کړې. ورکوونکی ځای مې خو محبوبه ته به تقسیمې، تقسیمونکی به ته زما په کائناتو کې زما په مخلوقاتو کې به تصرف ستای، ستا چې څه تصرف دی هغه کوه. ته مې داسې جوړ کړی. ورفعت لک ذکرک، اے محبوبه ستا خو ما ذکر اوچت کړی دی. څنګه ذکر مې اوچت کړی دی؟ په کوم ځای کې چې زما ذکر کېږي نو محبوبه ستا ذکر به خامخا کېږي. دا مقام ما نور انبیاو ته نه دی ورکړی، دا مې محبوبه صرف تا ته در، دا صرف ستا مقام دی. د هغې نه وروستو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری شریف کی باب کیف فرضت الصلاۃ کې حدیث مبارک دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ففرض الله علی امتی 50 صلاۃ، خدای پاک زما په امت باندې 50 منځونه فرض کړل. زه ډېر زیات خوشحاله شوم. نبی علیہ السلام فرمایي زه ډېر زیات خوشحاله شوم، تحفه کې خدای پاک 50 منځونه راکړل. اوس ما وایي چې د خدای پاک راز او نیاز به د خدای پاک سره به خبرې وایي چې موسی علیہ السلام خواته رالم فرجعت بذلك حتی مررت علی موسی. موسی علیہ السلام ته فرمایي چې خدای پاک امت له صدر کړه. نو ما ورته چې 50 منځونه ما ته یې فرمایل چې فرجع الی ربک فإن امتک لا تطيق بذلك، خپل رب ته واپس لاړ شه او ورته عرض وکړه ځکه چې ستا امت د 50 منځونو طاقت نه لري. ګورې موسی علیہ السلام د دنیا نه ظاهري حالت کې ګورې رحلت کړی دی، نبی علیہ السلام دور دی. او موسی علیہ السلام ته ګوره وایي څوک چې وفات شي که نه نو دا ډېر خلک چې کوم دی نو هغه خو وایي چې انبیا مړه دي، وایي دا به دوباره ژوندي کېږي.
او دا ډیر خلک بیا د دې نه منکر دي چې بعد الوفات نو څوک د چا امداد نشي کولی وایي د چا نه مدد مه غواړئ څوک رب ته مه وسیله کوئ وایي څوک څه نشي کولی هر څه خدای کوي نو بیا هغه ته په لنډو باندې داسې ووایه چې بیا به ته داسې ځل کوه چې په ورځ کې 50 لمونځونه کوه ځکه موسی علیه السلام خو دا 50 نو چې 15 راوستلي دا چا موسی علیه السلام نو ولې موسی علیه السلام په دنیا کې وفات شوی نه بعد الوفات زمونږ او ستاسو سره دا تحفه چې مونږ راکړې ده نبی علیه السلام په 50 باندې خوشحاله و هغه پیغمبر و د هغوی خو بل کار نه خو د خدای پاک رضا وه 50 منځونه چې ورکړه نبی علیه السلام خوشحاله شو چې بس د خدای پاک عبادت وکړو موسی علیه السلام فرمایي ستا امت طاقت نه لري ورشه لاړ شه ورته وایي چې په دې کې لږ تخفیف نو خدای پاک 15 کمول په دې کې ګوره ډېر لوی حکمت دی یو حکمت پکې دا دی چې موسی علیه السلام به نبی علیه السلام ته وکاته چې نبی علیه السلام د عظیم مخ دیدار به وکړو ولې چې د خدای پاک سره برای راست خبرې کړې وي برای راست د خدای پاک سره دیدار یې کړی د نبی علیه السلام او د خدای پاک برای راست د سر په سترګو باندې نو د نبی علیه السلام په جسم مبارک کې هم د خدای پاک نورانیت و موسی علیه السلام مخکې یو پیرا عرض کړو یا لامین ما ته خپل ځان وښیه خدای پاک ورته ځان نه وښودلی وایي ته ما نشي لیدلی دا د نبی علیه السلام خصوصیت دی چې نبی علیه السلام به ما یې بل څوک نه نو چې کله موسی علیه السلام ته دغه خصوصیت حاصل نه شو نو بیا به نبی علیه السلام ته کاته او د خدای پاک هغه نورانیت به پکې لیده نو بار بار یې ځکه لېږو چې ته بیا لاړ شه او نبی علیه السلام به بار بار تلو د خدای پاک دیدار به یې کوو نو هلته به په بره تلو او دلته به موسی علیه السلام د نبی علیه السلام دیدار کوو نو آخري دا منځونه 15 ته راغله موسی علیه السلام ورته بیا هم فرمایي چې محبوبه ګورې ستا امت به د 15 طاقت نه لري دا د انبیا کرامو علم دی د دې زمانې خلکو ته وګوره 15 منځونه نه کوي وایي ستا امت ګورې 15 منځونه هم نشي کولی لاړ شو خدای پاک ته ووایي چې نور هم کم کړه نبی علیه السلام فرمایي چې نور ماله حیا راځي چې دا 15 منځونه هم نه کوي د 50 نه 15 وایي خدای پاک ماله یوه تحفه راکړه بله هغه دا دی چې خیر دی ستا امت د 15 منځونه کوي خو ما ګورې د اول نه 50 لیکلي وو نو ثواب به ګوره زه نه کوم ثواب به د 15 وي هغه د 50 ثواب به زه په دې 15 باندې ورکوم د یو مونځ په بدله کې د 10 منځونو ثواب نو دا خدای پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا معراج ورکړ ان شاء الله نزيد دین رستو چې بیا کوم واقع پاتې شو بل جمعه کې به کوټه مختصر ده الله جل جلاله